بسم الله الرحمن الرحیم د قربانی متعلق دا یو اهمه مسله ده. کله چې مونږ قربانی کوو بیا د قربانی زناور ته به مونږ تاسې په صحیح طریقه سره ګورو چې هغه زناور عیبدار نه وي، پاکي عیوب نه وي. د عیوبو ډیر زیات تفصیل ده، خو نن نشست کې صرف درې خبرې تاسو ته بیانوم چې آیا دا درې خبرې په کوم زناور کې وي یا دا درو کې یوه خبره په کوم زناور کې وي د هغه زناور قرباني کیږي او کنه. اوله خبره ده که چیرته یو زناور ګډ وي آیا د دې قرباني کیږي او کنه، یا زناور داسې وي چې هغه غوږ کاټ وي یا غوږ کې غار وي آیا د دې قرباني کیږي او کنه. او درم نمبر هغه زناور چې د هغه غاښونه مات وي آیا د دې زناور قرباني کیږي او کنه. اول نمبر هغه زناور چې هغه ګډ وي، که چیرته دی ګډ وي او د اطلاق په وخت کې دی خپله پښه په ځمکه باندې نشي لګولی، دته تکلیف وي، د پښې سهاره نشي حاصلولی، بیا د داسې زناور قرباني دا جایز نه ده. او که چیرته داسې زناور وي چې هغه ګډ وي خو د اطلاق په وخت کې دی د ځمکې سهاره حاصلولی شي، پښه په ځمکه باندې لګولی شي، بیا د داسې زناور قرباني دا بالکل صحیح ده. سنن ابی داود کی حضرت برائے ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ دا فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دي اربع لا تجوز فی الاضاحی، څلور داسې زناور دي چې هغو تاسې قرباني مکوئ. العوراء بین عورها، هغه زناور هغه روند زناور چې د هغه روندوالی بالکل واضح وي. او دوم نمبر والمریضة بین مرضها، هغه بیمار زناور چې د هغه مرض بالکل واضح وي د هغې هم قرباني نه کیږي. ولا عرجاء بین ضلعها، هغه ګډ زناور چې هغه ګډوالی بالکل واضح وي د دې هم قرباني نه کیږي. والکثیر التي لا تنقع، او هغه کمزور زناور چې د هغه اډوکي بالکل کمزور وي، هغه په اډوکي کې طاقت نه وي، اوبه نه وي، بیا د داسې زناور قرباني هم نه کیږي. اول نمبر هغه زناور چې هغه روند وي، او دوم نمبر هغه چې هغه بیماری زیاته وي، او درم نمبر ګډ، او څلورم نمبر هغه کمزور زناور. نو د داسې څلورو زناورو قرباني دا نه کیږي. او داسې دوم نمبر عیب چې کومه ده هغه زناور چې د هغو غاښونه مات وي آیا د داسې زناور قرباني کیږي او کنه. هغه زناور چې د هغه زیات اکثر غاښونه مات وي او دی په خپلو غاښو باندې خوراک نشي کولی، په خوراک باندې اثر راځي، بیا د داسې زناور قرباني دا جایزه نه ده. او که چیرته د ده په خوراک باندې اثر نه راځي، خوراک صحیح کولی شي، بیا د داسې قرباني داسې زناور قرباني دا بالکل ټیک ده. دې حواله په رد المختار کې موجوده ده. او درم نمبر هغه زناور چې د هغه غوږونه کاټ وي. حضرت علی رضی الله تعالی عنه دا فرمایي وایي امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم، مونږ ته نبی علیه الصلاة والسلام دا حکم وکړو ان نستشرف العین والاذن، کله چې هم تاسو زناور قرباني کوئ بیا د دې غوږو ته هم او د دې سترګې چې کومه دي دا په صحیح طریقه سره ګورئ. او داسې والا نضحی بمقابله ولا مدابره ولا شرقاء ولا خرقاء، او هغه زناور هم قرباني کوي چې د هغه غوږ د مخه د طرفه نه کاټ وي یا د شا د طرفه نه کاټ شوی وي، یا هغه زناور چې د هغه غوږ پرې وي لیکه وي پکې، او هغه زناور چې د هغه په غوږ کې غار وي. د داسې زناورو قرباني هم تاسو مه کوئ. اوس د دې تفصیل خو په دې حدیث کې نشته چې څومره غوږ کاټ شوی وي یا په غوږ کې څومره غار وي، د هغې قرباني مه کوئ. فقها د دې تفصیل بیان کړی ده. علامه شامی رحمت الله علیه دا لیکلي دي، وایي که چیرته یو زناور داسې وي چې پیدایشي د هغه یو غوږ یا دوه غوږونه نه وي، یا داسې زناور وي چې د هغه غوږ په درمه حصه یا درمه حصې نه زیاته حصه کاټ شوی وي، د داسې قرباني د داسې زناور قرباني دا نه ده صحیح. او که چیرته داسې زناور وي چې د هغه غوږ درمه حصې نه کمه کاټ وي، بیا د داسې زناور قرباني دا بالکل ټیک ده. نو په کار ده چې موږ د داسې زناور قرباني وکړو چې هغه بالکل صحیح وي، صحیح سلامت وي، په هغه کې هیڅ عیب نه وي. الله تعالی دې موږ تاسو ته د صحیح زناور د قرباني کولو توفیق را نصیب